فرعون په کور کې او زنانه وه هغه زنانه فرعون د دې لپاره برته کړې وه چې زمونږ په کور کې را صرف زما د زنانو او د لوڼو سرونه منګزئ صرف دې لپاره دا برته کړې او نور د هر کار دپاره خپلې خپلې زنانه به یې پخلي دپاره بیلې ځای صفا کولو دپاره بیلې یوه یې پکې صرف د دې ډیوټۍ دپاره نیولې وه نه هغه زنانه یو پیره درې فرعون یوه لور ده او د هغې د سر منګزۍ نه د دې د لاس د منګز پرېوته کله چې منګز ترې ښکته پرېوته نو دې د رب نوم واغسته الله اکبر یې وي نه په دې باندې د فرعون دغه لور ډېر زیات بد وګڼل وی تا د دې خولې نه ساجبه غونته الفاظ وتل چې هغه الفاظ زما د پلار په کور کې هغه نه ښایي ستا سره دا خو ته هغه الفاظ وي چې کم ته موسی علیه السلام خلکو له دعوت ورکوي راته ښکاري چې تا هم د موسی علیه السلام په رب باندې ایمان دی نه هغه زنانه ورته چې آو ځکه ایمان دومره خوږ څیز دی چې دا همیشه دپاره پټیږي نه ګورې دا چرته هم نه پټیږي د دې فرعون د قوم نه چې بعضې مفسرین وایي د تره زوی هغه ډېر وخت خپل ایمان پټ ساتلی خو چې کله موسی علیه السلام په خلاف باندې فرعون سازشونه شروع کړل نو بیا علی الاعلان راووت او د موسی علیه السلام دفاع شروع کړه ایمان دا همیشه دپاره پټیږي نه نو هغه زنانه وی او د موسی علیه السلام په رب خو زما ایمان دی الله دومره غیرتي ذات چې د رب دپاره انسان لږ مشقت برداشت که بیا خو خپله درجه خو وی نه کنه الله لره څه نه څه عمل خو وکړه الله ستا د عمل ډېر زیات لوی قدر کوي بیا خپله درجه او مقام خو وی نه نه هغه د فرعون لور لاړه خپل پلار خبروم کله چې فرعون راوس فرعون ورته وی چې تا څه چل کړی وی ما د خپل رب نوم اخیستی وی رب ته چاته وی کوم چې موسی علیه السلام کم رب ته دعوت ورکوي وی ښځه به ستا اوس علاج وکړمه درې خپلې خبرې نه رجوع وکړه واپس شوې رجوع چېرته کوم کومه خبرې چې دا به یي فرعون دربار کې اعلان وکړي راشئ د جدا جدا ځایونه جوړ کړه هغې کې به چې د ده په نیز باندې به کوم مجرمونه هغې له به سزا ورکوله او د ده سزا به دا وه چې انسان به یې داسې په ځمکه باندې سملو چارمیخ به یې که په څلورو اطرافو به ورته میخونه ووال په خپو باندې په لاسونو باندې چې دا انسان خوځي را خوځي نه او بیا یې د ده په نیز چې به کوم مجرمونه د هغې دپاره خپل لړمان هم ساتلی او ماران هم ساتلی نو دغه شانتې دا به یې پر پرېښودله او بیا به یې سزا ورکوله نو دغه فرعون هغه زنانه له دمکي ورکړه زنانه وی چې په کم رب می ایمان دی ایمان وسوم دی او بیا به هم یې اگر که زما ساته وباسي فرعون ورته رجوع کوي نه کومه کله چې وله په لاسو خپو باندې میخونه ټکوال او بیا د دغه زنانه سره وړوکی ماشومه په غېږه کې را هغه ماشومه جدا د دې زنانه نه راولی د دې په لاسو خپو باندې میخونه ټکوالې وی دا ورته پر سینه باندې کېنوئ ماشومه چې ورته په سینه باندې کېنوله نه هغه ماشومې بچی د خپل مور پی خوراک شروع کړل او نو بیا په داسې ټیم کې چې نو دا بچي سره د مور څومره محبت یې د زړه سره نږدې فرعون دمکي ورکړه که ما رب نه منې او د موسی علیه السلام رب ته حقیقي رب وی نو دا بچی ستا پر سینه باندې ذبح کومه دی وی که ته را ظلم ومکې بیا هم ما خپل رب د عبادت نه نشي اړولی زه چې د کم رب قایل یم د هغې نه ته ما نشي اړولی نه دغه ظالم جلاته وکړه موکوي دا وله پرې سینه باندې ذبح که او نو هغه ټیم کې چې د دغه بچی د جسم ګرمه اینه د مور په سینه باندې ښکته راوبیده نه په دغه ټیم به د مور په زړه باندې څه تېر شوي فرعون ته بیا تپوس کوي ستا به هم حشر وس بدې دا خو لور ولاړه وس دومره راته وایه چې ما خدای منې او که نه منې زه دې پورې خبره کوم چې رب څومره لوی غیرتي ذات دی قدردان ذات دی انسانه ستا معمولی مشقت چې ته سهار وختي په یخنۍ کې پاسې او جومات ته راشې رب د دې څومره قدر کوي انسان ستا هغه مشقت چې په سخته ګرمۍ کې تا روژه ونیوه او یو طرف ته خپلو بچو له مزدوري کوي او بل طرف ته ستا د تندې نه ژبه راوتېره ولې دا رب ستا د دې قدر نه کوي رب دومره قدردان ذات دی چې دلته کې ته مشقت برداشت کې ځان له مزدوري وکړې او پیسه جمع کړې او د رب د رضا لپاره ته لاړ شې حج او عمره وکړې الله ډیر زیات لوی قدر د دې انسان د عبادت کوي خو انسان په خپل ځان به قدر کړی دی د خپل قدر نه معلوم چې زه په الله باندې څنګه ځان عزتمن کم په هغه څه باندې به ځان عزتمن کړی د کوم څه دپاره چې ستا تخلیق الله تعالی کړی دنیا ته ستا لپاره وجود ورکړی به هر کیف فرعون چې کله ماشومه ذبح کړه
هغه زنانه بیا ومه چې زه خپل رب د ربوبیت قایل یم ته ما د دې نه اړولی نه شي فرعون حکم وکوی لاړ شئ لړمان او ماران وغیره راوړی او دې باندې ور پرېږدوئ کله چې په ور پرېښودل زهریله ماران لړمان زنانه په دې حالت کې مړه شوه او کله چې مړه شوه نه دا فرعون تکبر باندې دننه خپل کور ته ورغی او بیا تاسو ته دا خبره معلومه ده چې د دې فرعون په کور کې د ده یوه ښځه وه بیبي اسیه رضی الله تعالی عنها هغه بیبي اسیه مسلمانه موسی علیه السلام باندې ایمان کمې بیبي اسیې چې هغه موسی علیه السلام د صندوق نه راایستلی او په خپل کور کې لوی کړی او فرعون پې څو پیرې اراده د مرګ کړې وه خو هغې چې کوم دی نو مرګ له نه ورکړی هغې ورته وې چې ډېر ذلیله انسان او ډېر ذلیله کار دی وکړو ډېر کمینه کار دی وکړه تا یو معصومه زنانه او د هغې معصومه بچی د هغې په سینه باندې ذبح کړه دا خو تر وخت ظالم او جابر یې هغې ورته ولې دا خو ته راسې الټه خبرې کې وی الټه خبرې نه دي هماغه زنانه په حق باندې ورته باطلې وی ولې ښځې ته هم د هغه رب قایلې وې او قایل یم وی تا خو د اوسه پورې چې کوم دی ما چې ستا سره نکاح وکړه چا سره چې ما نکاح کړی هغو لره یو لوی عزت ما ورکړی هغو ته خو په سونو خدمتګاران ولاړي او تا د هغې نه دا نتیجه اخذ کړه چې تا زما خدای تره کړه او تا د موسی علیه السلام د رب د خدای قایله شوې بیبي آسیه ورته بالکل زه نه مخکې نه قایله وم خو تر اوسه پورې ما ایمان پټ ساتلی و نو ته خو دا خو زما په جامه باندې لوی داغ دی چې بار په معاشره کې خبره خوره شي چې د فرعون خپله ښځه هم د هغه خدایي نه مني او د هغه د خدای نه علاوه د موسی علیه السلام د خدای قایله ده دا خو زما دپاره لوی عیب دی تا له خو د هغې زنانه په شان سزا نه در کومه لاړ بیا خپل دربار ته او خلکو ته یې راشي او بله زنانه د هغې له به سزا ورکول غواړي خلکو یې دا به کومه زنانه هغه خپله بیبي چې په حسن کې د هغې ثاني نه وه او دغه فرعون د حسن په وجه د هغې سره نکاح کړه او دا یې راوسته ښځې له یې دمکې ورکړه خلکو دا ښځه زما د خدای قایله نه ده د موسی علیه السلام د خدای د ربوبیت اقرار کوي دې له سزا ورکومه دمکي ورکړه دې ورته مې فقد ما انتقا څه چې کې بس کوه لاس دې آزاد توره دې تیره د هغې خدای د الوهیت قایله یې اوس هم یم که زمانه ته اگر روح وباسې بیا هم چې کوم دی نو زه قایل یم نه دی خبیث چې کوم دی یو سړی په خپل کور باندې غیرت کوي او دی خبیث چې دی دومره د ظلم انتها ته ورسېدلی وی د دې نه دلته کپړې وباسئ ځکه دا یو ډېره حیاناکه زنانه ده شاید په دې خبره باندې دا رجوع وکړي کپړې هم ترې کوزې کړې بیا ورته وی اوس هم د رب د ربوبیت قایل یم نو فرعون هغه حکم جاری که خپلو نوکرانو ته ویې لاړ شئ بلیډونه راولئ دې له زه سزا ورکوم خو معمولي سزا نه ورکوم د دې نه را سرمن رو رو وباسي او د دې نه به زه ټیم په ټیم باندې تپوس کوم د رب کارونو ته ګوره چې د هغې نه څنګه سرمن ایستله سرمنې د مکمل خطو پورې الله د هغې نه ساه نه واغستی ژوندی وه مکمل سرمنې ترې غونډه کړه نو بیا ورته تپوس کوي فرعون وی اوس په د دې نه اخوا به زه ستا د خدای څه قایله شم وایي چې تا څه وکړه خو دې وکړه زه اوس هم د هغې رب د ربوبیت قایل یم فرعون وی لاړ شي مرچکي وغیره دا ودړوئ راوړئ په دې باندې هغې هم پې له پاسه ور ودړول د انسان په زخم باندې له پاسه مرچ دوړول یا مالګه دوړول د انسان له څومره تکلیف ورکوي اوس د رب دپاره مشقت برداشت کوي رب قدردان ذات دی رب غیرتی ذات دی رب هم څه ورکوي که نه الله خو ویني چې دا سره دې سره کېږي کله چې د دې نه په دغې حالت کې ساه وخته نه د ساه د خطو په ټیم کې دې د رب نه دعا وکړه رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه خدای د خپل ځان سره ماله کور په جنت کې جوړ کړي او فرعون چې کله د دې نه سرمن ایسته وی د دې را مخ د محل طرف ته راوګرځوه چې دا د محل ته ګوري چې دا محل هم رانه پاتې د فرعون په شان د خاون هم رانه پاتې نه دغه محل طرف ته مخ راوګرځوئ دا چې څنګه ساعت خیږي ربه دغه ظالم خو خپل محل نه هم ویستم رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه خدای په جنت کې خپل ځان سره په خوا کې ماله مکان جوړ کړي رب خپل نږدې ماله کور راکړي الله چې کوم دی الله درې قدردانی بوس کوي ځکه یو انسان د رب دپاره مشقت برداشت کی انسان تا د عزت لار خطا کړې ده رب له عبادت کوه رب تا چې کوم دی نو اوچتئ رب تا له عزت درکوي فوقیت او مرتبه به درکوي
نبی علیہ السلام د معراج په شپه باندې روان دی حضرت جبرائیل علیہ السلام ورسره په بوراق باندې رسول الله مبارک په سو ځایونو کې دمه وکړه سټی وکړه نو نبی علیہ السلام سره جبرائیل علیہ السلام دی یو وادي ته ورسېدل د هغه وادي نه خوشبو راخیږي رسول الله مبارک چې کوم دی جبرائیل علیہ السلام ته وایي دا وادي ډېره زیاته خوشبو یې د اخر وجه سره نبی علیہ السلام ته جبرائیل علیہ السلام وایي دا د فرعون د دربار هغه زنانه چې د فرعون د زنانه او د لوڼو سرونه به یې منګزول او فرعون چې د کومې زنانه په سینه باندې د هغې ماشومه بچی ذبح کړې وه او بیا هغه زنانه په مارانو او لړمانو په چیچلو باندې وجلې وه دا الله تعالی د هغې قبر د جنت د باغونو نه په دنیا کې یو باغ ګرځولی دی رسول الله مبارک وفرمیل القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران دا قبر د خاورې ډېره کې تش نه دی بلکې یا د جنت د باغونو نه یو باغ یا د جهنم د کندو نه یو کنده نبی علیہ السلام ته جبرائیل علیہ السلام وایي دا هغه زنانه ده الله قبر په دنیا کې د جنت د باغونو نه باغ ګرځولې او جنت خوشبویه زیری د دې د قبر د وجې نه دا غونډه وادي چې نو دا خوشبویه ده الله په دنیا کې هم قبر جنت وګرځو آخرت کې به کم مقام ورکوي او بیا نبی علیہ السلام سو فرمایل دا کومه د فرعون ښځه چې وه بیبي اسیا دا د کومې نه چې فرعون په ژوندینې باندې سرمن ویسته د رب قایله وه د رب دپاره مشقت برداشت که رب قدردان ذات دی د انسان معمولی تکلیف داغه هم ډیر صبر کوي داغه هم ډیر زیات لوی عزت او قدر کوي نبی علیہ السلام بیبي حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات کیږي او بیماری په حالت کې پرته رسول الله مبارک راغی ناس ته ور سره تسلی ور کوي نبی علیہ السلام چې کوم دی نه هغه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها خپل مشری بیبي ته وي کچرته خدا نه خواسته تو وفات شوه او تابه الله جنت تبيای زکه زما سره د په ابتلا کړي زیات مهنتونه کړي دي تاج کم دی دین د پاره خپل مال خرج کړی دی څنګه چې ته جنت ته لاړې جنت کې ستانه مخکې زما یو بیبي ده هغې ته به زما سلام وکړي حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ریانه شوه چې نبی علیہ السلام سره خړومبی نکاح ما کړی دی د رسول الله مبارک سره په جنت کې چې کوم دی د نبی علیہ السلام لومبي بیبي چېرته ده ځکه رسول الله مبارک خو مخکې واده نه دی کړی مخکې بیبي چېرته وفات شوې نه ده نه تپوس کوي حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها و یا رسول الله جنت کې ستا بیبي څوک ده نبی علیہ السلام وایي زما بیبي چې کوم دی نو جنت کې هغه د فرعون هغه مسلمانه ښځه بیبي آسیه ده کم چې هغه په تکلیف باندې وجلې وه هغې د زنکدن په ټیم کې د مرګ په ټیم کې د رب نه یو سوال کړو رب ابن لي عندك بیتا فی الجنه خدای د خپل ځان سره ماله په جنت کې کور راکا الله فرمایل جنت کې خو زما سره کور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او یو خطا دعا کړې د سوال دی کړې پراسی حالت کې لري کړي چې زما په نوم باندې ستانه سرمن همتی را ستا دغه غوښو د پاسه هغه مرچکې هم دوړولی شوي دي پراسې ټیم کې خو ستا سوال ضرورت کوم نه او تا خدا سوال وکړه چې ماله جنت کې رضان سره کور را هلته کور خو د محمد رسول الله دی لہذا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت په ورځ په جنت کې به د هغه سره ستا نکاح کومه ته به د هغه بیبي تا صرف مکان غوښتلی او ما مکین هم درکو کور دې غوښتلی او کور والا مې هم درکو تا چې کوم دی نو مخ فرعون ګرځولی او محل ته چې دې محل ته وګوره رجوع وکړه د هغه خپل خدای د خدای نه منکره شه نه تا چې کوم دی د محل پروا ونه ساتله تا په دنیا کې د فرعون غونته خبیث خاوند پروا ونه ساتله الله جنت کې کور هم درکه الله داسې خاوند درکه داسې خاوند یې درکه چې انسانیت کې د ټولو نه اعلی هستي ده نو الله ډېر زیات قدردان دی دې پورې ما خبره کول انسانه ستا د تخلیق مقصد په دنیا کې د خدای عبادت دی او الله چې تا نه د عبادت مطالبه کوي دا مو چې رب زما عبادت ته محتاج دی ستا د معمولی عبادت الله ډېر زیات قدر کوي خو تا خپل قدر چې کوم دی نو پېژندلی نه دی نو عبادت هر قسمه د رب نه چې کوم دی پنځه ټیمه مونځ دی د هغې سره سره انسان تهجد کوي نوافل نور کوي تلاوت کوي هر قسمه عبادت نبی علیہ السلام فرمایل چې دعا مخ العباده دعا هم چې کوم دی د عبادت مغز دی د رب نه ټیم په ټیم دعا الله د دې هم قدر کوي عمر فاروق رضی الله تعالی یو پیر د مکې نه
مدینه طرف ته روان دی مدینه ته روان دی په لار باندې شپه راله څوارلسمې سپوږمۍ راختلې ده خوشې بیابان دی په هغې باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شپه تېروي په هغه خوشې بیابان باندې ملاس دی کله چې چت نه نو د انسان سوچ بر اسمان طرف ته ځي څوارلسمې سپوږمۍ راختلې ده یو دم یوه بله سپوږمۍ د عمر فاروق ذهن ته راله چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک و صحابو به وې څوارلسمې سپوږمۍ وه موږ د نبي علیه الصلاة والسلام مخ ته کتل موږ بره سپوږمۍ ته کتل موږ وې دواړه یو شان رڼا کوي په دې دواړو کې حسین کم یو دی صحابیو یو نظر بره کوم یو د نبي علیه الصلاة والسلام مخ ته کومه ډېر ساعت وروسته زما ضمیر ماله فتوه راکړه چې ګورې ته نه به د سپوږمۍ پرې مخ باندې را تور داغونه نه یې داسې تور داغونه د محمد رسول الله په مخ ما ته وښیه که نه ما چې کوم دی د هغې نه وروسته ماله ضمیر فتوه راکړه چې سپوږمۍ مجال نشته چې د محمد رسول الله حسن ته ورسي عمر فاروق رضی الله تعالی خوشی بیابان باندې پروت اسمان طرف ته ګوري او کله چې سپوږمۍ ولیده ډایرک ورته نبی علیه الصلاة والسلام مخ رایاد شه نو فورا پاسې د خلوت وخت نیمه شپه ده خشک بیابان دی عمر فاروق رضی الله تعالی یو سوال وکړ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدای پاکا اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدای مال په خپل لار کې د شهادت درجه راکې وجعل قبري في بلد حبيبك خدای زما قبر چې کوم دی د خپل حبیب په ښار کې جوړ کې عمر رضی الله تعالی دا سوال وکړه ما یا دعا مخ العباده دعا چې کوم دی دام د عبادت مغز دی د دې هم الله تعالی ډېر زیات قدر کوي الله دام چرته کې عبس نه لګي ګورې عمر رضی الله تعالی سوال وکړه الله ته وګوره څومره قدردان ذات د انسان د عبادت څومره لوی چې کوم دی نو قدر کوي الله د انسان عبادت ځای کوي نه انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی که زنانه او که نارینه الله فرمایي زه عمل د انسان ځای کوم نه عمر رضی الله تعالی عنه سوال دومره کړو خدای مرګ د شهادت راکړي سوال دومره کړو د نبی علیه الصلاة والسلام په ښار کې چې کوم دی خدای زما قبر جوړ کړي دومره سوال کړو الله د هغې نه ډېر زیات څه وکړل ځکه الله وفرمیل چې کله زما حبیب تا ته ولې چا دعا مخ العباده دا دعا چې کوم دی نو دا د عبادت مغز دی او زه د هر یو عبادت قدرداني کوم تا دا غوښتلی دي چې ماله مرګ د شهادت راکړې راشه داسې شهادت در کوم چې نور شهدا چې کوم دی نو تا ته کړه وکړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مسجد نبوي دی د نبي علیه الصلاة والسلام په مصلا باندې ولاړ دی او د قرآن تلاوت شروع کړی دی یو خبیث انسان ابولولو راغی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په چړه باندې و شهادت جماعت کې راغی شهادت د نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد کې راغی شهادت د رسول الله مبارک په مصلا د پاس راغی او بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دعا دویم شیخ داو خدای زما قبر د خپل حبیب په ښار کې جوړ کې په کار خدا وا چې جنت البقیع کې راغه مزار وي الله دا غره دعا دومره قدر وکړه زکه دام عبادت ته چې دا د عبادت مغز دی نه الله دومره قدر وکړه چې جنت البقیع لا پرې دوا دا قبر چې کوم دی ریاض الجنت کې د رسول الله مبارک په خپو کې چې کوم دی هغه قبر ور نصیب کړه ولې دعا غوښتلې ور شپې پسې سګي پاسې رلو الله د انسان د عبادت قدر کوي نو انسان ستاره تخلیق مقصد چې کوم دی دنیا ته راتلل دا د الله عبادت ته دا تصور ونه کې چې رب زمانه عبادت غواړي رب عبادت ته محتاج دی نه پتا باندې خپه کیږي الله غواړي چې تعالی درجات درکړي ځکه ستاره یو عبادت قدر کوي تاسو د رجوع په ورځ کې اورېدلې دي فضایل اعمال کې روایت موجود دی منګال ته بیا فضایلو کې بار بار بیانو الته تاسو حدیث اورېدلې چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې د روجدار د خولې هغه بدبوی الله تعالی مشکو نه ډېره زیاته خوښه ده الله د انسان د عبادت قدر کوي ګوره سحر انسان خوراک وکړه ماښامه پورې وږی تږی د دې انسان د خولې نه بدبوی خیږي ځکه معده خالي ده د دې انسان د معدې نه برای راست یو بلاس راوچتېږي خلک د هغې نه نفرت کوي الله فرمایي د زما لپاره دا قرباني کړې ده انسان نفرت تې مه کوه دا ما تر مشکو نه ډېر زیات خوشبویه ښکاري دا ما تر مشکو نه ډېر زیات خوږ په ما باندې رابوی لګي الله د انسان د هر یو عبادت قدر کوي لہذا د انسان د تخلیق مقصد اگر الله تعالی عبادت ته الله د انسان د عبادت هر قسم عبادت چي دا ډېر زیات قدردانی کې الله زکینا انسان خپل عزت او پیجنا ته چې الله رقم مقصد د پاره پیدا کړي هغه مقصد چې کم دی نو د خپل کا زبیده چې کم دی د هارون بادشاہ خزرا او د خپل ژوندۍ باندې ډېر لوی کارنامې کړې دي یو ور ټول نه لوی کارنامه خدا وک چې د 300 د قران حافظان چې نو دا
شپه نیولې په ډیوټۍ باندې او د دې شپه ورځې د دې حافظانو 3 حصې کړې وه یوه حصه کې چې کوم دی نو سل هغه حافظان د قرآن مجید دی به پرې بنګله کې د قرآن ختمونه کول بیا چې به درېیمه حصه تېره شوه بیا به نورې سل رالې هغو به د قرآن ختمونه کول بیا چې به هغه حصه ختمه شوه بیا به نورې سل رالې نو دا قسمه 300 کسانو به سل کسانو به دا نمبر په نمبر باندې ډیوټي کوله د دې به چې کوم دی نو شوروز کې یو نمبر راته دا زبیرې دا کار کړی د قرآن ختمونه بار ټیم جاری و د قرآن دومره لوی عشق وه او دویم کار یې دا کړو چې یو پیری سوچ کوو چې دنیا کې د مالداره د کومو زنانو چې خاوندان مالدارئ نو هرې زنانه په خپل خاوند باندې څه نه څه کار کړی دی زه په یو داسې کار کول غواړم چې هغې کې انسانیت ته ډېره زیاته نرمي او انسانیت ته په هغې کې ډېر زیات سهولتي نه خپل خاوند هارون باچا ته وی دا قافلې چې حج له روانې شي په دې لاره باندې ډېر خلک هغه د تندې نه وفات هم شول ډېر خلک یې د هغو ساوري د تندې نه مړه هم شي او ډېر خلک یې هغه خو مړه نه شي خو د اوبو د لاسه ډېر زیات خرابي د دې ځای نه به یو نهر جاري کړي چې ډایرک عرفات ته ورسي او هارون باچا په هغې باندې شروع کړه هغه نهر یې چې کوم دی نو بوته زه دې پورې خبره کوم چې معمولي عبادت الله ستا د معمولي عبادت څومره قدر کوي زبیده مړه شوه چا په خوب کې ولیده زبیدې رب در سره څه وکړل وی رب وبخلم وی خود به یې بخر ستا غونته کې صالحه زنانه وی رب را سره په یو څیز باندې عمل شروع کړو بیا ورته ما دا نهر ور مخکې کړه چې ربه ما راجیانو دپاره دومره لویه کارنامه کړې ده وی دا خو ستا کارنامه نه ده دا خو ستا خاوند بادشاه د خزانې پیسې وې د عوامو پیسې راغلي او په دې باندې لګېدلي ته راته دا ووایه چې تا په خپله باندې څه کړي دي ته په خزانې باندې غرور مه کوه د خپل خاوند په عمل باندې غرور مه کوه اخو د عوامو خرچه وه دا خو د تمام خلکو مشترکه پیسې وې تا په خپله باندې څه کړي دي زه خاموشه ودرېدم رب راته راوویل چې په خپله دې عمل کړی دی زه د انسان معمولي عبادت چې دی معمولي عمل دې ته سپک نه ګورم دا نه ضایع کوم د هغې ډېر زیات قدر کوم هغه معمولی عبادت ستا عمل دارې چې یو پیره ته خوراک ته کېناستې تا ځان ته به دسترخوان باندې خوراک کېښودو تا چې کله نوړۍ را ماته کړه نوړۍ چې کله تا خولې له وړه دې کې مؤذن شروع کړه الله اکبر الله اکبر ستا پرې سر نه دا لوپټه لږه راښویدلې وه ستا نیم یخته چې کوم دی نو دا ښکاره نیم پرې لوپټه کې پټو تا فوراً چې کوم دی نو هغه نوړۍ ښکته وغورځوله او تا په سر باندې هغه څادر راخور کو چې زما د رب نوم اغستی کېږي او زما د رب د نوم اغستو په ټیم کې زما د رب خو حکم هم دارې ما ته پردې دی اوس د رب ندا هم کېږي آواز هم کېږي او زه د رب د حکم خلاف ورزي هم کومه ته زما د نوم نه ډېره زیات تېرېدلې په دغه ټیم کې او د هغې ډېر زیات قدر کړو واله د هغې معمولي عبادت ما دومره قدر وکړو سیره زه جنت ته نه انسانه الله ستا له معمولي عبادت قدر کوي دنیا کې خپل مقصد وپېژنه د تخلیق زه دنیا ته الله د څه شي دپاره رالیږلی او هغه مقصد چې کوم دی نو دا خپل کا ما تاسو ته څو مثالونه درکل سړی ځان له ویزه وکړي او بار لاړ شي کمفني وغواړي دی هلته لاړ شي هسې کښېني دی به خامخا تپوس کوي دلته زما د راتلو مقصد څه انسانه معلومات وکړه چې دنیا ته د راتلو مقصد ستا سره هغه مقصد د الله عبادت دی عباداتو کې زندگی بسر کا ما تاسو ته دا فرق هم واضح کړو چې عبادت د الله تعالی عبادت دا د انسان د تخلیق مقصد دی د انسان د جسم دپاره ضرورتونه هم دي ضرورت به هم انسان هغه پوره کوي خپل بلکې مقصد به هم چې کم دی نو کوي مقصد د مقصد په درجه کې ضرورت د ضرورت په درجه کې لہذا الله تعالی دې مونږه زندگی د خپل عبادت لپاره قبول کړي الله دې زمونږ د جوارحونه زمونږ اقوال او افعال چې کم دی دا ټول په خپل عباداتو کې شامل کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین محترم اوریدونکو زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زمونږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي